دی آیات کم الله رب العالمین زمنګ او ستاسو د عبرت اخیستلو دپاره یو واقعه بیان کړی. ځکه څومره واقعات چې قرآن کې بیان دي نو دا صرف واقعه غوږونو د اورېدو دپاره نه ده صرف، بلکې د دې نه د عبرت د اخیستو دپاره ده چې د دې واقعې نه یو انسان عبرت واخلي. د الله پاک د عبرت دپاره دا واقعات بیان کړي او دا هغه واقعات دي چې کوم یقیني واقعات دي، یعنې دا هسې د ځان نه جوړې شوې قصې نه دي، بلکې دا د الله بیان کړی شوي واقعات دي. دا د بني اسرائیلو د یو عالم واقعه ده. الله فرمایلی خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته چې وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا. ای زما پیغمبره د خپل امت ته بیان کا واقعه د هغه کس چې مولا د آیاتونو علم ورکړی، د ده سره علم و د آسماني وحي، خو فانسلخ منها دی د هغه آیاتونو او د هغه علم نه راووته. اتبعه الشیطان ده پسې شیطان ولګېد، فکان من الغاوین پس دی د سرکشو نه جوړ شو، دی د نافرمانو نه جوړ شو. ولو شئنا لرفعناه بها، الله وایي که ما غوښتی نو دی به ما په د علم په وجه باندې نور هم اوچت کړی وی. ولکنه اخلد الى الارض، لیکن د خپل ځان همیشه وګڼه دې ځمکې ته چې زه به په دې ځمکه کې همیشه یم. واتبع هواه، او دی خپل خواهش پسې شو. الله فرمایي فمثله کمثل الکلب، د ده مثال داسې دی لکه د یو سپي غونته. ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، که حمله پې کې او په کاڼي باندې اولي نو اومې ژبه رایستي او تا پسې به غافي، او که څو ته نه وې او هسې په لاره تېرېږي نو بیا به هم ژبه رایستي او تا پسې به غافي. ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، دا مثال دی د هغه خلکو چې چا زما د آیاتونو تکذیب کړی دی، دروغجنتیا یې کړې ده. فاقصص القصص لعلهم یتفکرون، الله خپل نبي ته فرمایي چې د خپل امت ته دا قصې بیان که، دا واقعاتو ته بیان که، دې دپاره چې دوی پکې فکر او سوچ وکړي. او بیا الله فرمایلی دي چې ډېر ناکاره دی مثال د هغه کسانو چې هغوی زما د آیاتونو تکذیب کوي او دا دروغجن ګڼي. وانفسهم كانوا یظلمون، او د دوی نفسونه ظالمان دي. او الله فرمایي من یهد الله فهو المهتدی، چاته چې الله هدایت وکړي بد دی په هدایت دی. ومن یضلل، او څوک چې الله یې ګمراه کړي فاولئک هم الخاسرون. الله فرمایي دا د تاوان والا خلک دي. دا د دې آیاتونو د دې واقعي هغه لفظي او معنا او ترجمه وه. دا سړی چې د ده باره کې خو قرآن کې د ده نوم نه دی راغلی، نه صحیح حدیثو کې د ده نوم راغلی دی، او بعضې مفسرینو لیکلی دی چې دا نوم یې قرآن کې په دې وجه نه دی راغلی چې الله رب العالمین هغه ذات دی چې دی ستیر دی، د عیبونو پټونکی دی. یعنې د یو بنده نوم الله چاته نه اخلي چې دغه الله پاک یو بنده په یو ګناه باندې خلکو ته ذلیله کوي او شرموي نه، صرف یو واقعه د هغه بیان کړي چې داسې شوې وه. نور د هغه نوم د الله په علم کې و، خو الله د هغه نوم دا ښه نه ګڼه چې قرآن کې دې راشي چې خلکو ته د دې په نوم باندې ښکاره شي. نو الله یې نوم پټ وساته. خو بعضې مورخینو تاریخونو چا یو نوم لیکلی چې دا واقعه د چا باره کې ده، چا بل نوم لیکلی چا بل. خو دا د دې مورخینو او د بعضې مفسرینو دا خپله رای ده چې څوک وایي بلعم ابن باعوره، دا د ده نوم زیات مفسرینو دا لیکلي. څوک وایي دا واقعه د صحابه کرامو په دور کې د امیه ابن الصلت د هغه باره کې ده، څوک بل نوم اخلي څوک بل، هر څوک چې دی بس. واقعه دا ده چې دا سړی په بني اسرائیلو کې و. کله چې موسی علیه السلام د جبارینو خلاف د جهاد اعلان وکړ، کومه واقعه چې قرآن کې د هغې ذکر دی سوره مائده کې، چې الله رب العالمین ورته فرمایلی، الله فرمایي وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. اے بني اسرائیلو
ای زما قوم موسی علیه السلام ته وویل الله دا نعمت خو رایاد کوي چې تاسو کې څومره پیغمبران رالیږلي او تاسو کې بادشاهان هم پیدا کړي او تاسو له هغه نعمتونه درکړي چې هغه بل چاله نه دي ورکړي او بیا ورته حکم وکړه چې یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ای زما قومه د پاک ځمکې ته ورننوځئ. دا پاک ځمکه دا د شام ځمکه وه، دا پاک ځمکه دا د بیت المقدس ځمکه وه. ځکه دا علاقې چې وي دا د دوی نه عمالقه چې کوم یو قوم و هغوی تېنه دا نیولې وې دا علاقې او دوی تېنه شړلي وو. نو موسی علیه السلام دوی ته ویل راځئ د دوی خلاف جهاد کوو. نو چونکې دا خو بزدله و یریدونکي وو نو دوی ویل یا موسی انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخل. اے موسی سو پورې چې دا خلک تېنه په خپله نیوتي موږ نه ورځو دغه ځای ته. په هر قوم او ټولو خلکو کې داسې بعضې نران خلک وي نو دوی کې یو دوه سړي و مشران هغه پکې لږ زړور وو هغه لږ نران وو. نو هغوی ورته ویلي قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. یو دوه سړو چې د الله نه یریدونکي سړي وو یا د دې یریدونکي قوم نه و دا دوه سړي الله په دوی باندې نعمت کړی و چې زړورتیا یې له ورکړې وه. نو دوی قوم ته یې وویل چې تاسو ورننوځئ د بیت ارض مقدس ته د پاکې ځمکې ته. کله چې تاسو ورننوځئ تاسو له به الله فتح او کامیابي درکوي خو تاسو لږ وخوځئ تاسو لږ حرکت وکئ. وعلى الله فتوکلوا الله باندې ځان حواله کئ توکل وکئ که چېرې تاسو مؤمنان نو دوی دوباره بیا ورته ویل یا موسی قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. دوی ویل یا موسی چې څو پورې خو دا خلک دلته یي موږ بلکل هم نه ورځو ابدا ما داموا فيها او که ته د جنگ خبره کې نو فاذهب انت وربك اے موسی ته او ستا رب تاسو دواړه لاړ شئ هلته جنګ وکئ موږ به تناست یو. دغه ځای هم لاله ونیو او دا خلک هم ترې ویسته موږ به بیا درشو. موسی علیه السلام دغه ټیم کې دا وفرمایل قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. یا الله زما خو خپل ځان باندې وس دی بس زه خو د خپل ځان ذمهوار یم او د دې خپل رور ذمهوار یم. یا الله زما او د دې خلکو په منځ کې جدایي راولي فیصله راولي. الله رب العالمین چې د دوی د بزدلۍ ته وکتل او د دوی د بېغیرتۍ ته وکتل نو الله فیصله راولېږله چې انها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. دا علاقه چې دا د دوی نه نیولې ده دا پاکه ځمکه دا بس 40 کاله په دې بني اسرائیلو باندې بند دی او دوی په دنیا کې حیران فیران ګرځي د استوګنې او د اوسېدو ځای به د دوی نه په دې فاسقانو باندې مه خفه کېږه. الله موسی علیه السلام ته ویل دوی باندې نه مه خوره فلا تأس على القوم الفاسقين. دا یو واقعه وه 40 کاله الله په دوی باندې دا ځای بند کړ. دا خو اوس د مسلمانانو د بزدلۍ د وجې نه او د مسلمانانو د حکمرانانو او د مسلمانانو د جرنیلانو د وجې نه دا بني اسرائیل دا یهود دومره ډاډه شو چې نن د فلسطین د مسلمانانو د هغوی نسل ختمې کړ. حالانکې دا بزدله قوم دی دا یریدونکی قوم دی دوی باندې چې لږ هم سترګې راوباسي دا د اسم نه دي دا خو قوم دی چې هټلر سم راونیول او داسې قتل کړل لکه د چرګانو غوندې او همدې مسلمانانو تېنه بیا خلاص کړل ویل نورو ته څه مه وایه. هغه ویل زه د دوی دا نسل ختمومه
ځکه ویل دا شیطان قوم دی په دنیا کې د دوی زه په دې دنیا نه پرېږدم. همدې مسلمانانو ورته ویل بس نور دوی ته څه مه وایه او بیا ورله نه امریکې ځای ورکوه د اوسېدو، نه ورله بل ملک نه ورله بل دې عربو ورله ځای ورکړه. د هغوی دپاره اوس ناسور جوړ شو. نو دې جنګ کې چې کله موسی علیه السلام د دوی خلاف دا اعلان وکړو چې دې جبارینو دې زورورو پسې به ځو او د دوی خلاف به جنګ کوو، جهاد به کوو. نو هلته چې کله هغوی خبر شو چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره په موږ باندې جنګ کوي، نو هغوی یو طریقه اختیار کړه او طریقه یې دا اختیار کړه چې هغوی دې سړي ته وویل دا چې دا کم د قرآن کې واقعه ده، دې مستجاب الدعوات و، د ده دعا به الله قبلوله. نو دل هغوی راله ورته یې ویلي داسې کار وکړه چې زموږ دپاره د دې موسی علیه السلام او د ده د لښکر خلاف خیرې وکړه. ده ورته ویل دا څنګه کیدی شي، ما خو په ایمان راوړی دی، دا الله نبی دی، د هغه خلاف زه خیرې نشم کولی، ګنې دنیا او آخرت دواړه به مې غرق شي. دوی ته نه به دغه موقع لاړه او په بله موقع یې داسې چل وکړه چې ښې ډېرې تحفې، هدیې او ډالۍ دا یې ورله راوړې او دله یې ورکړې. نو بیا یې ده ته وویلې نو ده بیا هم انکار کوه، خو هغوی په دې ړومبي ځل کې ده ویل زه به مې خپل رب سره مشوره وکړم. نو چې استخاره یې وکړله نو د الله طرف نه ورته دا مړه کې واچولی شو چې نه، د یو نبي او د هغه د ملګرو په باره کې ګوره خیرې ونه کړي. خو په دې دویم ځل باندې ده ته اسم په دې استخاره کې ونه ښودی شو. نو دوی ته ویل هغه مخکې ځل خو یې منې کړی وې، خو دا دویم ځل چې الله تا تړه کې څه وانه چول، د دې دا مطلب شو چې الله نه تا منې کوي او نه ته وایي چې ګنې ویې کړه. نو بس دا ستا خوښه ده. هلته ورته هدیه او ډالۍ هم راغلي وي. بد ده ویلې داسې کار دی چې زه وبې کړم. نو چې کله دی خیرې شروع کړلې نو چې کومه خیره به ده د موسی علیه السلام او د هغه د مجاهدینو په باره کې کوله، ژبه به یې الټه کېدله، هغه به همدې عمالقه او دې قوم ته کوله چې دا کوم جبارین وو. هغوی ته ویل دا ته څه کې، تا ته خو موږ ویلي چې زموږ د موسی علیه السلام باره کې خیرې وکړه، ته خو یې موږ ته کې. هغه ویل زه څه وکړم چې ژبه مې په دغه طرف نه وړي، او زما خو دنیا هم تباه شو او آخرت هم تباه شو. نو خو ویل داسې کار دی چې خیرې خو مې خیرو مې ځای ونه نیو. اوس داسې کار دی چې یو ترتیب به ته وښیمه، یو طریقه به ته وښیمه د بني اسرائیلو او د موسی علیه السلام د ملګرو د شکست طریقه ته ښیمه. ویل هغه څنګه طریقه؟ ویل داسې کار به وکئ چې څومره ستاسو د قوم جنکۍ دي او څومره ستاسو په قوم کې ښایسته دي، هغه به ټولې راوباسئ او دې بني اسرائیلو ته به یې ورولېږئ چې کله هغوی دوی سره مل ملاپ شروع کړي، تر دې چې دوی چې دا کم بادشاه و نو ده پکې خپله لور ومولېږله او دا یې ورته دغه ورکړه چې ګوره ته به د موسی علیه السلام نه بغیر د بل چا خواله به نه ورځې. نو چې کله بني اسرائیلو فوج هغه په دې خبرو کې مبتلا که که نه، نو بس هغوی بیا دا خبره وکړه چې مونږ جنګ نشو کولی، مونږ نشو کولی جنګ. دا یو طریقې ورته وښودله الله رب العالمین.
د ده په باره کې قرآن کې دا واقعه بیان کړله د یو تمثیل دپاره. دې واقعي مطلب دا دی چې کلم د دین په مقابله کې ته دنیا خوښه کې، د دین په مقابله کې د دنیا مال خوښ کې، د دین په مقابله کې د دنیا لذتونه، خوندونه، عهدې، وزارتونه او دا شیزونه خوښ کې، نو ستا د زړه نه به الله پاک هغه د علم نور وباسي، دا به ترنه ختموي. هغه نور به ویني. ځکه د دې سړي د دې علم باوجود چې کله دنیا خوښه کړله، نو د زړه نه الله پاک هغه نور ویسته د علم، د دعا د قبلېدو نور یې ته ختم کړ. د دې واقعي مطلب دا دی، د دې مقصد دا دی، دا د دې مقصد دپاره الله بیان کړی. دویم مقصد پکې دا دی چې په خپل علم باندې به ناز نه کې چې زه عالم یم او زه ډېر پاک یم او دا نور خلق خو جاهلان خلق دي، ناپوهه دي. دا نسبتونه به نه کې. د دې په وجه به الله پاک ستا نه د علم نور اخلي بس. او درېیمه دغه مقصد د دې واقعې دا دی چې کله هم د ناکاره خلکو سره ناسته پاسته شروع کړي، د ناکاره خلکو سره، نو د هغوی هغه د شر اثر چې دی هغه به په تا باندې کېږي. بس کله چې د غلو سره کښېني، نو د هغوی د غلا اثر به په تا هم کېږي. نو بیا که هغوی په غلا کې 100 روپۍ اخلي، نو د هغه ناستې په وجه باندې به په تا دا اثر وشي چې هغه هېڅ هم ني، نو خوراک خو به ورسره وکړي. دا د دې واقعي هغه مقصد دی. دنیا دومره خبیث چیز دی، دومره خبیث، او د دې اثر دومره ناپاکه دی. ابن عساکر رحمت الله علیه یو واقعه بیان کړې ده د یو تابعي. هغه تابعي فرمایي یو ځل موږ د خپل یو استاد سره جنازې ته روانو، نو په لاره باندې تلو چې لاره کې مو لیدل اوس سپي دي، سپي، او دا سپي یو بل له غاړې ورکوي او یو بل سره دا لوبې کوي او د یو بل نه چفی اخلي. اکثر تاسو به دا سپي کتلي چې هغه یو بل سره کوم مینه او محبت کوي او دا هغه. نو دې استاد راته ویل چې وګورئ که نه د دې سپو خپلو کې یو بل سره هغه اخلاقو ته وګورئ چې دا څومره مینه او محبت یې دی. بس وی لاړو جنازې له، جنازه هم چې وکړه واپس راتلو کله، نو په واپسۍ کې مو لیدل چې دا سپي یو بل سره نښتي دي. بس چې وم کتل نو چا ورته مرداره اچولې وه، غوښه ورته پرته وه. نو هغه غوښې ته د همدغه سپو یو بل نه پرېښود، یو ویل چې زه به پرې ورمخکې کېږم، بل ویل چې زه، چې بل به پرې ورغی هغه به یې ترې نه خوا کو. د سپو دا خوی خو تاسو لیدلی که. نو دې استاد راته ویل چې وم لیده څه عبرت هم ترې واخیستو. د دوی محبت ته هغه پورې و چې کله یې مخې ته څه راغلي نه و، چې کله یې مخې ته څه رال اوس یې یو بل سره دښمني شو. دنیا هغه ذلیله څیز دی، هغه ذلیله څیز چې خپل وروڼه به یې د مور او پلار نه به فایده یو بل سره به یې محبت وي، خو چې کله یې دا دنیا په منځ کې راله که نه، همدغه وروڼه به بیا د یو بل دشمنان جوړ کړي. دا دنیا د یو بل به یې دشمنان کړي، یو بل نه به یې په نفرت کې کړي. دا د دنیا هغه محبت دی، دا د دنیا هغه نحوست او سپیروالی دی چې دنیا دا محبت او نحوست
دا د عالم د علم نور ختموي، دا د متقي د تقوا نور ختموي، دا د یو نیکوکار د نیکو هغه جذبه ختموي. ځکه بار بار قرآن کې دا مونږ ته الله ویلی دي چې ګوره په دې دوکمار سیز باندې دوکه نه شئ، دا هم دوکه نه کي، دا دوکمار سیز دا دنیا. ځکه عزتمندونو دا واقعه د بني اسرائیلو د عالم تاسو ته ما بیان کړه، دا دغه حوالې سره ده او الله رب العالمین دغه مبارک اخري آیات کې دغه فرمایلم دي، دا فرمایلم دي چې دوی ته دا واقعات بیان کا چې دوی ته نه عبرت واخلي. تاسو خو واورئ دا واقعات، عبرت مو اوس به ترې نه عبرت اخلو که نه، چې د دنیا په وجه باندې موږ ګمراه نه شو، د دنیا په وجه باندې خپل ورور دشمن جوړ نه کړو، د دنیا په وجه باندې خپل منځ کې مسلمانان هغه یو بل قتل نه کړو. نبی علیه السلام په آخري خطبه کې دا فرمایل، د عرفات په آخري خطبه کې حجة الوداع کې دا فرمایل په عرفات کې چې وره دا یو خبره درته کومه او دا ډېره ویل په غور سره واورئ چې ګوره داسې جوړ نه شئ چې د دنیا په محبت کې دومره لاړ شئ چې یضرب بعضکم رقاب بعض، چې بیا په دې دنیا باندې په دې مرداره باندې خپلو کې ونه نښلی چې یو رالګي د یو سټ وهي او بل رالګي د بل سټ وهي. کافر دومره مسلمانان نه دي وجلي په جنګونو کې څومره چې مسلمانان وجلي. د مسلمانانو چې په حکومتونو باندې په عهدو باندې د دنیا په دې مردار سیز باندې په دې باندې کم جنګونه شوي او هغې کې څومره قتلونه شوي دومره تر اوسه پورې د کافرو په جنګونو کې نه دي شوي. ځکه الله موږ ته دا مثالونه راکوي. الله رب العالمین دی موږ او تاسو د آخرت بچي جوړ کړي او الله هم د محبت د آخرت سره جوړ کړي. اللهم صل علی محمد وعلى كما صليت على ابراهيم. یا الله تعالی ناراضه شي ګناهونه معاف کړي صغیره او کبیره، دنیا او د آخرت پریشانه طرف نه حفاظت کړي، ته زموږ محافظ خیر فیصله عذابونه او پریشانونه مو ساتي. ټولو بیمارانو له الله صحتونه ورکړي، شفای کامله عاجله ورکړي. څومره مړي د مسلمانانو شوي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، ټولو له جنت الفردوس ورکړي، اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. یا الله په موږ باندې د خیر او د برکت فیصلې راولېږي. یا الله یخې هواګانې راوالوزي. یا الله د ګرمۍ دا زور کېنایي او یا الله په هر څیز کې زموږ دپاره برکت واچي، عمر، مال، اولاد، کورونو ټولو کې مې یا الله خیر او برکت پیدا کړي. وصلی الله تعالی